په کم کور کې چغلي روانې چغلي د یو خبره بل تر سو د بل هغه بل تر سو د بل دا بل تر سو نو ټول عمر په دې کور کې جنگونه او فسادات او اختلافات بیا په دې خزو کې وخیارتوب هم نه چې دوه خبرې واوري یا درې 15 سنوري دروغ کې داغه نه ته جوړ کی نو کدا د مجتمع کې مسلمان خزه اوسېږي په دې فامیل او په خاندان کې نو د الله او د الله د رسول هدایت دې تدادي حکم دې تدادي چې خپل جبا د چغلی او د غیبت نه لري ساته مسخر ته غیبتونه کوا ملې ورته غیبتونه کوا مخاون ته کوا دغه چې ته خځه تناسه او د مور مقابله کې او ته دروغ وای چې مور دې تا ته دا ویل او ماته دا ویل ولته دا ویل اسم پکې نه منس کی څومره طلاقونه چې په دې 2023-24 کې موږ دغه معاینه وکړه قسم په الله کې په منس کې تنازع وو خو هغه دا ویل او ما دا ویل او هغه دا ویل او ما دا ویل او د کمسل سړی کار دا چې د خزې غیبتونه او چغلیان یوري او خيار سړی چې دی په دې پوهېږي چې د خزې عقل نشته دی شعور پکې نشته دی تربیت یې نشته دی دا عادله ګواهي خو نه ده چې دې عدل ګواهي صحیح قبلیږي بیا هم اصول دا دی چې د دواړه طرف ته سړی سوچ لګو کی نو دا ده چې دا په کور کې اوسېږي مسلمانه زنانه نو دا به نه چغلي کوي او نه به غیبت کوي که دا دواړه کار دی کول نو د ابلیس او د شیطان د کور ته ضرورت نشته به دا وله پوره ده دا کور به دا تباکی او هلاکی وي خواتم صفت دا دی چې رفیقة بالناس مسلمان او مؤمنه زنانه به په دې کور والو باندې رحم کوونکي رفقت او نرمي به په دې کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله الله رفيق ذات دے په ارس کې الله نرمي خوخي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الرفق لا يكون في شيء الا ظانه چې کله نرمي رااله د شیز کې حسن الله پیدا کوي د کور کې خیر الله پیدا کوي او چې کله نرمي ختم شوا نو دا کور الله بدرنګ کوي دا کار الله بدرنګ کوي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من يحرم الرفق يحرم الخير كله کم سړی او خزه کې چې نرمي ختم شوا دنه ټول خیر ختم شي چې د داړل کول او د جنگول کول او د کنځلې کولې د کې نرمي نه وا د ار خیر نه محروم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل عائشہ بیبي ته وی ارفقي یا عائشہ د نرمۍ نه کاراله فإن الله إذا أراد الله بأهل بيت خيرا كم کور کې چې الله رب العالمین د خیر سوچو کی نو ادخل عليهم الرفق باوی کې الله د نرمۍ صفت پیدا کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولزه تاسو پاغه چا باندې نه خبرو چې رب العالمین باوی باندې جهنم حرام کړی دی یقیني جنتیان دي ول تحرم على كل قريب حين لين سهل هغه چا باندې الله اور حرام کړی دی چې د لینی نرم اخلاق نرم خبرې نرم لهجه بل قریبی خلکو ته څوک تیریږي نه چوفو بیا راغی هر سړی اوسه ملاقات کوي هر سړی اوسه کینی هر سړی اوسه خبرې کوي او سهلی دغه معاملې ټولې نرمي دا ترمذي حدیث دی نو دا ښځه چې دا په دې کور کې رفیقی په دې بچو به هم نرمي کوي بیا د الله تقسیم دی بعضې وخت څلور زنانه اوسېږي په کور کې شریکي نو دې ټولو له الله پاک یو شان صفتونه نه ورکوي چاله الله علم ورکړي چاله الله اخلاق ورکړي چاله الله په دې کار کې قابلیت ورکړي نو چې کومه زنانه په کار کې تکړه ده همت ډېر کولی شي د هغې نرمي دا ده چې دا کار د دې بلې حصه کې لږ سیوا وکړي چې لکه زما الله طاقت راکړی مال الله صحت راکړی دی ځکه دا څلور زنانه دي او په دې کار تقسیم شوی دی د وروڼو ښځې دي خدا یو بیماره ده یا د حمل بیماره ده یا د دردونو بیماره ده یا د طبي بیماره ده یو بیماری په الله کې خو ده نو د دې بلې زنانه رفقت او نرمي دا ده چې دا مسلمانه ده مؤمنه ده مال الله صحت راکړی دی او په دې الله بیماری کې خو ده د دې دا خدمت به زه وکړم یا یو زنانه ده مثال په طور کور کې لوښي انځلم شته زی جارو کولم شته چینه پخولم شته او په تنور باندې ډوډۍ پخولم شته ځینې زنانه داسې چې هغه دا تنور ډوډۍ نه شي پخولی نو را کار کولی شي نو دام د دې نرمي ده چې زه کم کار ته کولی شي هغه ته کوه دا باقي به زه کوم
دا نه چې مقابله دي شروع کړي چېرې زما دا زنانه ده چې زما لږ عزت سیوا شي زما نمبرې سیوا شي او دا سپک او ذلیله شي. په دې کې به نرمي په بچو باندې په لیورزو باندې په خواښې سخر باندې چې کله په دې کې د نرمۍ صفت و دا به د الله هم خوښوي او دا به د مخلوق